अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا أما بعد परेशानियां मेरी उनसे न कहना परेशानियां मेरी उनसे न कहना कि वो भी सुनेगा परेशान होंगे कि वो भी सुनेगा परेशान होंगे। दरूद शरीफ हुआ सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान मानमफ के तासु ज़मुन द दो मुअज़्ज़ज़ो मिलमनो और काबिल कदर उलमाओ द वक्त द तकाजा मुनासिब व तफसील सरा बयान नवावरे दा नौजवान तबका दा जल्मी जकलाल तजे के नास्तिम न दालकान तीरीगी यो बल तमा खई च दादे 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 तोल औरज दा जंजाल लगे दली जड़ के ख्याल कोम च दालकान से चल गई हुब्याड़ला पदे तसली वर्कम चिजन द सदर रोड जिना एमा न में पजाड़ जान पर 150 रुपए सर जोड़ करे दे
نمی ایرانه چادری په سر ده او بیا د بی د مافی او بیا د مافی نه به د ربړ کوناټی لګولې دي نو بیا دا لکان ولی ما ته ګوري او خلق تماخی چې داده صرف وجه دادا چې دا مولا ده د قران ویلې ده په دې کوڅو کې ګرځي چمټا ور سره د اوسپنې پلانی بابا قلندر راغله ده خزه چې ورته د سوګوري د دروازې په سوري کې سترګې سری وای خوري سوچا سید دی سترګې سری دی سوچا سید دی او سری هغه سترګې دا کمبخت په 400 سکلو سری شي نو دینی سوچا سید چیزی او سورنک لارو قلندر در نبی نوا دے کورتا دے خدای خیر کی قلندر در مزا بابا علا مزا قلندر بے نوالا خدای توبا غاٹ سنڈا بئی داتی عمرہ غٹ بئی چمٹا باور سرائی صحبا خدای توبا رئی اے بدبخ قوم اے بدبخ قوم دا سے خلقو لخیرات ورکولم ناروا دی تی دیتا آماده کې چې په تیار درته ملاویږي مزدوری مکوا کار مکوا اے بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې ښځې پالونه اچي کدی خیال کړي اچي د پښتنو کې ټول وایي کنه پالونه اچي تم چې ورشه پته خان پلان ستا پالم راووته ته ښا څه پکې راووته ګیره به دې نورم لګوي دا شي هلته به سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې دی خو وګورئ تاسو کې داسې دي محرم میاشت وه په کار چې شهادت څه خبرې کړې دا ده څه ووایي ما دغه ووایي راغلی وی تبی نیولی وی د کونینو ستن مې درته په دا سنبای کې وواله دې نه د تبه وطنه قسم په خدای دی چې په دې پېښور کې یو ملا دی یو سړی ولا راغی وی جی ښځه مې په 3 کاڼي طلاقه کړې ده څنګه چلو مال راغی مال په 3 ویلو ما یو 2-3 دی ویلې دی ویلو ما دا خو طلاق غلیظه دی او حتی تن کې حزوجن غیرانه بغیر بکار نه کیږي چې بل ته نکاح کیو وی چې دا خو ډیره ګران وی چې دا خو ډیره ګرانه ده د پښتو ملک دی ما چې هر څنګه زڅو وی څه گنجائش به ونشي مال بالکل نه کی وی چرته یو ګټ کې څه پیدا کا ما وی چې بالکل نشتا لاړو صاحبا لوی سړی ته ورغی او چتلو نو دا پېښور کې نن بیان سحر روغنه پخای پیژنئ غوړي په ومګیو داسې هغه او پکې لګالوام کې فجی دا مې وروړي دي ها ډېر ښه چای اوس سبا بیا په 3 مورس چې ورغه ویجی یو مسله په خلا وی څه وی داسې خزه ته مې په غوسه کې وویل چې یو 2-3 دا ټکه مې یاد لري بعضې سړی راشي چې مولانا صاحب په غوسه کې مې ووی چې یو 2-3 نو په ایمان یې وایي چې په رضا هم څوک ښځه پرېږدي چې په غوسه کې نه وي یعنې په خوشحالۍ څوک ښځه پرېږدي چې په غوسه کې نه خو غوسه یې نو پرېږدي که په غوسه کې ویجی داسې د یو 2-3 مې پوه نه او بالکل غوسه کې مو مضموم امکار نه کړو نو ورته وایي چې کل تو وطامی نا کل وطامی سبا بیا سے بروغنه سچ دا دغه یو قتلمه
او یو مړې د لاورینه خوشبویدار او مزیدار دیکھو گورئی د خار خلق ملوانے جڑے نا الوا خورن لاہوری دی الوائی کی نے مکا چھوڑی ایک ملا تھا تو 10 کے لاہوری دی دکان سے سویلے کھلوتا ہوئے ملک تاسو وران کو ظالمانو نامے زمون بدنامي تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړی دا پوره او کتلمه تخره او کزیر ما خو کپدې 15 کال کې خورلی زهر به می خورل بیا سبا یوړې ورته وای چې د تاسو ګورا گالنو گول مگول رقصین کسی نو کہہ نہیں تے راتی جا کے اپنی رن نو کہہ کہ تنے منو قبول کی تو ہے وہ کیسی ہاں تتو کہہ کہ من بھی تنو قبول کی تو ہے تبس نکاح ہو جیسی خود دوسرے ملا کو نہ پوچھئے ظالم نے ملا تباہ کر چھوڑ سنی تے ہفتے وچ کدی کدی تھے آیا کر آغخ پہ پروت وہی تیرے جت تو قربان جاواں میرا تو بیڑا گڑک آیا ان ملوانے نے اور بجلی گھر کے ملا نے بھی منو تباہ کیتا آیا انہیں بھی غرق کیتا ہے کہ بالکل روا نہیں ہوندی ورتے ہوئی چی بجلی گھر ملا نو چھوڑو بلا ظالم آدمی ہے اتنے کدی کدی آیا تھا کہ گل نو گول مگول رکھ کے ماں تو گو رہی چاچ ملک کو خوڑو خدای دیو کی چواد مغیو ملک تاو ماو خوڑو زما استا خو ډېره تباہ شوه ګټو یو د امبر سرو مې خو له اچو دا ونډې او مال جوبنې د پاکستان څوک خوري کله د تنګو پینسو فیشنی کله د ارتو پینسو فیشنی میاش کې ولا لفظ جوړې بدلاوا او را بدلاوا او دا دون دونای بړینده راړینده اوس وګورئ د تنګو پینسو فیشن شو نوګت کمیس په والا کې او تنګي پنسي به او د دې چادرې وګوره دا چې په لار رواني دا ګوتیم داسې نیولې داسې به درته وګوري په دې الیکشن کې یو داسې وا زما ډرایور ما سره نو ماته وی چې مولانا زب که دغه خو ماته او کته خدای راستي کزم تعالی ووټ درکړ ته دې سترګو ته خو وی وګور شرمېدل یا قوما شرمېدل دغه کوچی بازار کې د چا خزو د بډو نه تانونه راو باسي شرمېدل دې کې د چا خزو په بډو باندې تانونه والی شي په دغه مینا بازار کې د چا د خزو ناپونه درزیان اخلي د چا د خزو ناپونه اخلي شرمېدل تاسو د واده په کار د الک او د جنې د لاس تصویر وی د جنې لاس کې ناخن پالش لګېدلې ناخن پالش چې کوم خزو په نوکونو لګېدلې وی نه او 10 کېږي او نه غسل وزي ناخن پالش یو مستقل پلستر دی او 10 کې چې نوک اوچ پاتې شي او 10 نه کېږي غسل کې چې نوکان اوچ پاتې شي غسل نوزي رحمت بدر باندې څنګه ورېږي چې ټولې خزې په بیا غسل کې ګرځي الکه نوکونه سره کولو کې څه چل دی یعنی زه شیشه کایم د خلکو نوکونه دومره اوږده کړي دومره اوږده نوکونه د خزو سړی توب زده کوي مړی ممتبا ژوندي ممتبا ودونه ممتبا مړی ممتبا زندگی مټوله تبا ودونه له خلک راوړی کاډونه دي سبا هوبل دونګي دي او کړنګ دي چې الکه ولی خدای دې قرآن کې اصلاني وعده تللی چې سبلای پکې چولې و چې الله زره خلق راغلي الله زره خیره درته کوي نو سر دې د چرګانو چټوشه کار دې زده چې دا خلق راغواړي خو چا غریب باندې دا پیسې تقسیم کا کنه کار دې سده چا خوار غریب لور وعده دې خیرات ته غریب راغی جوګم زاتا
نو داسې ملا کې ونیسي نو منډه 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 داسې بارې د دروازې نه دا تاسو خلک یوه شرمېدلو دا ستاسو ودونه دي دا ستاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه مني اولیاء منم په اولیاءو کې چرسخانې نه منم اولیاء منم اولیاءو کې بنګخانې نه منم اولیاء منم په اولیاءو دوپړی او باجې نه منم که په دوپړو په باجو مړی بخلی کېږي نو بیا د قرآن څه ضرورت دی خو چې چا کې مړی وشي مور او پلار قبر ته دوپړی او باجې بوزی او ورته غږوئ که دی خوا وګورئ اولیاء تاسو منئ که زه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قرآن ورته ویم او تا دوپړی او باجې او ډالۍ اغستی او جنډې دې اغستی او غړجی بنګ او پکې ګلونه یې ورچولي او سنیاسي پکې روان کړی څه چل دی د بابا ډالۍ روانه ده او شرمېدلو اوس زمونږ پتا په دې ډول ده ناصر خان کیسټ هاؤس بیرن کچرے گیٹ اشرف روڈ د فقیر خان سره پګیټ کې د ناصر خان دکان خزه دغه نه یری نو یو سړیو پپنه شي یو سړیو خزه ته ډیره یریدا او یو سړیو خزه ته اډو یریدا نه وی چاله کدا تاسو چل کړي ده تا نه خزه ډیره یریږي ما نه اډو یریږي نه وی ما چې واده وکړو او کور ترالم لومبه شپه مې واده کوټه کې پیشو چې هغه میو ناری کا ما چړ راواغستو یو سو چړې مې پیشو وای چې مې والا خزه مې چوکته چوت بیړای تباش دا خو ډیر ظالم هغه مې چې خزه یریدلې ده ننم یریږي د لالامی تو سے چل کړي چې دم بیګاله پیشو بوتلې ده دم بیګاله پیشو بوتلې ده پولیس والا نه مې تاسو کو به خزم سمې وانی کړ و چې نه راسز مکه لمم ټاپ ورکول زمګلم ولټا پر کول مال په مونږ خو سمراګ دای دا باندې سونه خدایم خوار نه کده مونږ لگا د ټیمانو سيزونه ګرځوي هغه څورته وي دې څه شیونه پیدا کړی د ټیم ځان بچکی او مونږ وਹੀ نو مال دا خزم سمې و ولناس زمګلم ټاپ ور کول نو دې ته به هدایت شوي کنه چې دا صنف نازک دی چې ډېری او نه وایي په اخبار کې می فوټو لیدو نو یو داسې پورا دغه غونډه ده مخ کې چې روان دا هم د چا تلخصي کړه دا هم د چا لور وي دا هم د چا خور وي لعنت پدا سے ملک لعنت پدا سے ملک چې د کوم ملک حیا او غیرت دای سړی ټول تباہ شو غرق شو سیلاب پر راغی چې زمون خزي سرکو ته راووته او بیا ملایت برباد او شریعت برباد والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزه او غوونه پرې نه کړ زبر سړی زوی نه پاکستان کې سړی لاشتا دا یو څو لچري کوچري ځکه کولې
او حکومت کې غیرت نه قسم ته خدای دې چې په دې عوامو درته ټیک کړ کدی بیا په دې پیښور کې د اسلام خلاف ناره وواله او ما د دوی نه غوږونه پرې نه کړل نو دا ګیره به زه په مخ نه کړم موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بھر نہیں آتی ہر حال میں حق بات کہیں گے منبر نہ سہی برسرے دار کہیں گے زما مرګري وی الیکشن را روان دي خزي مزي ما زه خو د الیکشن ته ودرېږم او کو ودرېږم د پلیتی په ووټ زمینبر کېږم نه زما د غپلار دی په قبر کې بیړه تباشي چې د کنجرې په ووټ به زمینبر کېږم دا منبران چې دا نن ته بڼکې وواته او په شرمونو شرمېده دا په پلیت ووټ منبران شوي زه به په پاکو ارادو د دوی پلار جوړېږم په پاکو ارادو جمعیت العلماء اسلام با په پاکو ارادو پاکستان لیول قوت حاصلې او ان شاء الله دا خزي به د کورونو نه ماندار نه راځي ماغا خزي سړی پیشو دننه کړه میاو 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 د چاړه راواغست غب چې پیشو واله خزي ورته ویلې پدر خانګل وی ایترنکو او مردن گربه شبه اول است وی اوس پیشوګانې مو هغه پیشو وجل د لومبای شپې کار دی د باګرو دلت ما په لومبای شپه پیژندلې دما په لومبای شپه نو مونږه په لومبای شپه پیژندلې ذکرانه سره کو تر وتی خزه سره سره ونیسا او دې کچروله بوزا سوچالو ال نه جیتا وکیل جیتا په لارا تیرې دوه زنانه وا چرته आवाज اسه اخوا دی خو نور نه جیتا داسې ده خا زدا لاډ می کال اجازت کړي په ضمانت پرې دی نور د کوم ملک چې داسې دوس قانوني خزه سره سړی ونیسا خزه سره سړی ونیسا او د میدان ته راوباسم کننګم پارک د چرازی تماشا وکړي ته وګوره چې مان بیا څوک زنا وکړي شرابي نسم او کننګم پارک ته پاس خجوم پرتوک ته وباسم او خلکو ته هم جو وګورئ دې ډا خانه ته او بیا جلات ته هم چې وی وا په دا زبر باندې او اتیا دوره په دا ډا خانه لگاو کوم که تاسو زمانہ شراب وسکل زما په مخ تو کوي مجال دې خزو ته اعلان کو چې کراوته نو پوزه در نه پرې کوم او په اخبار کې فوټو اسه ورکوم دی او پوس پرې کړي خزي چې دا د یوې نه می پرې کړه کدی مان راوت اوس خو پوي دي چې دې جړاګانو راځي دې هغه یو سلور پنځه جړاګانو خپلو کې وې دا ټول خلک غلي کوي دا مونږ څه بلاوالي راځي چې مونږ هم غلاو پلاره کې ناشتي سلور په جوارو کې پټ ناشتي او یو اجرا چې دې اوس پلاره کې ولاړ نو یو خروالا پر راغله ده نو دا اجرا ورته وی چې کولال ماما هغه نه ول مونږ غلي لار شو کو هغه چې ورته دا سکتري دي کنه نو دا او جو هوی دا خو اجرا ده اوس کتا سو خیال وکي کنه په خوا به
سره کړه دا اوس تولیه خرسيږي دومره شته کنه الکانې ګرځي دا به پخوا خزو دا چل کو اوس د الکانو لاس کې نیولې اوس څه چل کې دا هوټل په لار روان یو دا څه لګوندې کوکې وګوري کنه او ترک چې د دې غوږ دا پیس کوي چې دا زی څنګه په لار سم چې دا غوږ درې ورځې سوځي دې مانه بیا کوکین لاړ شي پټ نظام پکار دی کولالو کته چې دا خو اجرا ده الغلی لاره شو کې ویلو درګه چې لخت ور سره و چې یو سو لخت و کولال منډي کې او غنور اجراګانو ته आवाज وکوي خور را پاسې وی پیجندو نو مونږه پیجندلی قسم په خدای کده چا سترګه سوځي څوک چې سکه سترګه نه سوځي شرابي کا شراب کی سترګه نه سوځي غل کا غلا کا سترګه نه سوځي زناکار کا زنا کا سترګه نه سوځي جوارګر کا جواری کا سترګه نه سوځي رشوت خور کا رشوت علی سترګه نه سوځي ځکه تاسو والا څوک نشته چې میړه رسخت کی دا کم طرف ته رسخت شي دا اختر پشپا باندې 13 جمعه کې قصخانه جمعات کې مونږ په بلا اختو اطلاع رااله بجلی مړې شوې په کوچی بازار کې وې خزه الکانو رونی وې نه مال خزه کالکانو رونی وې خزه را وتیم دغه لدی چې الکان رونی سي قبل تل رونی اسه تاسو خیال وکړئ کنه نه دا سپېګمی چې پټی کړیو کله داسې کېیو کله دا راوځي سلا هم دغه راوځي چې چلته خرايمه کا خر باندې پیښ دا کنجر یو پلیتی دي سم خزه بار ګرځي په کوڅو کې یا په بازارونو کې د اختر پشپا باندې ګرځي یا په دکانونو ګرځي شریف خزه داسي ویل که زمونږ د ملک چې او چې غاګو کې پولیس تبوي چاله دي دا رامیانو شریف خزه و چیرلې دا شریف خزه شریف خزه دی ته وي نو بیا ټول ورمنډه کړي چاله په کوچی بازار کې الکانو خزه راونی اوس خو نور سترګې شي اوس خو د خزو بچي دا رورا ټټونه کوي ماما دا بوډاګه خون بلادای چې در باندې سوریش اوس خو نور یو شرمې دي ورس بیرته به نور شرمې تاسو خیال نه قرآن سره به څه کوئ تاسو د خزه د بچای ولی خلافه موږ خو د خزه د بچای خلاف نه موږ وایو قرآن سره به څه چل کوي اخر دا قرآن یا خو لری کوي د ملک نه جنازه او باسي ختمه کوي چې قصه اخلاص شي قرآن سره به څه چل کوي قرآن څه ویلي دي ہر مطلق جاری کی گی پخپل اطلاق باندھے وقرنا فی بیوتکنا قطعی آرڈر دے کرنا فی بیوتکنا خزب پکور کی کینی بار بنوس دسر بچکے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دے سر بچکے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن قرآن سره بچکه خزه چې بار روزي قرآن وی جلباب به پسري جلباب هغه برقې ته وی چې د سر نواله ترخپو پورې یو وخته د کپڑے ټوټه هم ته بار نخ کوي دې سره بچکه قرآن هم دغه له ساتلې چې څوک مردار شي
او مليان راولي او 3 ورځې زیارت ورپسې ختم وکړي او 2 روپۍ ورکړي دغه علم ساتلی چې دا مردار کونی به بخي. یعنی یو ځن طلاق قرآن ته په ژوند نږدې نه راځي. قرآن ورته د ناول عمره معزز کتابم نه ښکاري او هغه پلیت مردار شو، مال او دولت ور سره ډېر دی او مليان او طالبان راوسته هغه ختم ورپسې وکړي چې خدای پاک یو دا بخلی کی. خیر قرآن سره به څه چل کوي او دا ملک خو به خدای نور شرمئی دا به نور رسوا کی. تانو تم وګوراو لونو تم وګوراو مېندو تم وګورا دالک پلار تم وګوراو د جنای پلار تم د جنای پلار او مور جواب راولېږي چې الک با تماشې ور سره کینی ډولای بنه درکو وای ته پتانا کو سټکوري شي تا خدای مردار کا چې دا زوی د در پسې بیا کوتک راغستې ز تنگم دې خزونه ز رضا کړایو ناشته مولا صاحب زوی لمه په ډېر خواره واده کړ او ویواله زم ډېر شکر ته په ګډې دې تا د زوی واده چې څنګه کړې نو خو ماته معلوم دی. بلارم ګیره شو کوي زوی میرا نه خزه بوتلو ډېر شکر تا سکول د زوی په واده ته په داس سپینه ګیره غوایمه نه وي ته غوایمه نه نن سبا خو آسان چل دی دا لا سکه که ځینې خلک وایي چې واده د مینه صوفیانه کار کې کو قوالی صوفیانش اوس نه قوالی او ډمې تم ضرورت نشته. وی سی آر په 300 روپۍ شپه ملاوي وی سی آر دلته ډیپوان دي سه ډیپوان لارشا 300 روپۍ ورکا کور ته راوړو 10 روپۍ ټیکټ په ولګاوه او دا د دنیا لپنګان راوړا په 300 دی راوړې ده او 900 ته جوړې کا 1500 ستاشوي 600 300 مالک لا ورکا. تاسو خیال را دلته د ګردی غوس نه سي ده نو هغه د دوړ لاسونو کې مړزان نیول دنګي خزر راشي وې دلته د ګردی غوس نه سي ده ماشوم می دمول لراوستي چا چرته ده مال تروړو د ګردی غوس نه سي خودل تنشته د آدم علی السلام نو سي شته د پیغمبر نه سي قدمه په ماشوم و یا چرته ده مال زېما کن ستا په دې ملک پرنګ د دین نه یو ماحول جوړ دمګره دا څومره بدعات او څومره دا تاسو سره جو په بو زیارت پروسه کال موټر خراب ما وی چیرې د زیارت ته ورشه د زیارتونو ز خپل زما قبرونه زیارتونه مقبره می خوخي دي د ژوندونه می مړی خوخ ژوندۍ ورکوا او چې ورنږدې شي ډیران د سبوی بتی درش خبره ده د شهر خاموشان کوا په خپل غلي پراته دي چې تورشم پکې استاد غلې کې تاسو خیال را چې زیارت ته نه وته چې ګورم یو بازار جوړ د سرک نواله تر زیارت پورې سه بدالکان دي او مشټنډیان دي او دا کټي پناس دي او غړکړي او سنگار کړي خزي دي سم دلته راشه او دا واخلا او خوره دلته راشه دا شیخ ته مخکې روان دی شیخنای ورپسې ده شیخ پوزړای په سر کړی ده شیخنای پسې دکانداران आवाजونه کوي دا دغه پوس پرې کړو سره بوس څه کوي کته خو نه کوي کلم دي کته زه درو خو نه
اندازه کوي دا د قوم حال کوم قوم چې د دین نه دومره لري دغه وګوره دا علما دي تاسو دینه تاسو کړی دی چې اسلام دا دیرو متعلق څه ویلي دي دا تاسو هم کړی قرآن قانون څه دی چا دیره لا یا د چا بزرگ قبر ته ورشي نو ته به څه کې دا تاسو هم قانون نه کړی خو نه وای خوري ولې دا ګډه کی وای شاله شو ها دا زړې وای نو زیارت ته سبانه بل سم نه اتوار بس خپلته د کړدی او ټول باد بدل خوزه سوکم بیا دغه منجورانو دشمنی به سو کوي اجالتا دې ته سوچ وکړه د معتبرو خزه په یو رنگ کې تبادي کلبونه سینماګانې بلو پرنټونه ویسیارونه او د غریبانو خزه په بل رنگ کې تبادي تاسو ته دا خزه نه وي چې ته شیخې خزه د زوی واده دی د خیال بکوا او بوډای درته څوي زه جمعه کې شیخي کوا وای درته کنه زه زما دا یو زوی دی زما پیارمانو نو بس نا زړه پودړه بیا وګوره د ټولو نمخ کې ډول کې تکي دغه زړه دا بیا چې زوی کور تراشي نو خزه جارو وي نو په مور راکېږي چې دا زما خزه ما دې د پاره کړی چې طالب جاروګانی وای نو زه لري ته واده وکړو او ډېر په ګډې دوه مې ورته وګوره چې دا وختیراله شو کولی نو زه ورته څه چې ډېر شکر یا الله د زوی مټي په بری دا خو درنه وخت شو کولی چې خپل کې نه پړی واچي او په سپو پورې دی وته ته چې ګډې دی مان دي تپوس کړو وزړې مرداري تا چې ډولکی تا بنگړې اچولې مان دي تپوس کړو جب دی ارنج بوتونه تو خدا یاد آیا اوس درته زه یاد شم ډېرې خلک ایو خزه چې واده شو د میړه پوزه نه و خزه ورته خدای دې ورکه کبي پوزه لای ورکړي هغه ورته دا به پوزه دې راته خدای اوس خکې خو سره ربړ پوزه به ورته لګاو که خیال مو کې دې ربړ پوزم لګي ربړ لاسونه لګي د ربړ پوزه لګي د ربړ ارشه لګي هر شي دې دغه کې تاسو کې د صدر کې دا ګورا بازار چي دي د دکانونو کې لګو ګرځي د ربړونو پښتنه کاوه چې دا ربړ صد تاسو په شرمونو شرمېږئ بے حیا او بے غیرت ورشي دې ځکه وګورئ تماشا وکړئ لګا بنین میں اغستو یو دکان کې صوفي غوندیو ما چې دا خسړې یو شي ته ملا سوال ما مالک یې من او ساتڅ شیو نو په منبر باندې درته ویلې نشم خوشي اوس خو نور ان شاء الله ګوري به نور به د ځان تماشي تاسو دا زړه زړی کدی زړو خزو درته نو چې زورک شتلاکی طلاق میکړي ما په دې مخ متیازي چې زړی به تاسو طلاقي اوسم خزي چې په سملای کې چې کومي خزي تلی دي
هغه د خزو حقوق لا نه دي پورا خو سریان چې پاتې څه دي بیړای غر کړه تاسو مغنی ای چې بر امام صاحب تلار شي او جواری وګټي نو شاه لطیف بری او چې جواری بیلې او راشي وي چې دفع کرس زیارت دینګه انجه کې توتا دبایا تاسو سدین ایمان تاسو جلګه داسې مولا پسې مونږ آو جی یو سړی ماته وې چې مولانا صاحب ته کشمیر ته تله مالنا کشمیر ته تله ته مال نه تله وې ته څنګه مولا چې کشمیر ته نه تله مال خو نه تله مال ته تله وې نه زم نه تله نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وینا مال خو چې څنګه یې د غسیو کنه هغه ورځ د گنج خجر علی زما کورته وای چې خدای نارنانو تباہ کړي مال کیوں زما خزی ته ګوري زما لور ته ګوري زما انګور ته ګوري وینا نو خدا تباہ کړي سانے سنے کہ بجلیگر ملا جران نے بھی سر کینچی کی تین کے کٹی مالے میری رنتے کو بڈھی رن نے کینچی کر کے ان کے کر سی اس تو بات کینچی کر کے کر سی اے میری دھیوے بھی بیچاری بیمار ہے اے میری نوے بھی دیکھ کوٹو تداسی گوری چپکی ٹیلی ویژن شتا کا نشتا ٹیلی ویژن نل داغا چاپ کورنو کے دے چپے میراب کے امامت کوي پخلوتونو کے خلق لا سنا سپوی انشاءاللہ دام خدای سر وعده دا چې زه ژوندیم زما کور ته په دروغم ټلویزیون نران نوز ټلویزیون دیکھو ګورئ مستقله سینما ده بایسکوپ ده دیکھو ګورئ بیا جمعه پورس په ټلویزیون کې د پهلوانانو یو کیسه کیږي لیدلم نه چا کړه چې ټي وي د لاس اوچت کوي لاس اوچت کوي چا کړه چې نشته لاس اوچت کوي ما ته وګوره یو خبره ډېره تراغلې ده چې د جمعې په ورځ په ټلویزیون کې د پهلوانانو کشتي نو خزم ورته ناستي جنکایم ورته ناستي یو خو د عمران خان دغه یې کنه هغه د چا جنکای راځي دسخط اغستوله اجینه ولا د چار اغلی و دسخط اغستوله دا جنکای ورته د چا ناستی په سټیډیم کې د دې د سټ په وختو د درېمې تبي ورکیږي چا چې ملیریا یو د چا خزه سټیډیم کې کرکټ تناستی راغه سټ نه یو وختاله ټول مرز به پیزي داغه د ټاک د لګان ماوی دا پهلوانانو ته خزه ناستی نو چې دې پهلوان ته غسنډا ته وګوري او د خپل میړه ته وګوري دې مګې ته نو دا خزه وای چې و مور او پلارا کور دې وران شي دا سمګی لدی ور کړم سړی خدغه دې وا دغه سي شرمېدلی قوم سره بچکه یا به خزه مان لاري شي کتاب کتوله الا هغه جدا ته وګوره ماشوم دې سورې پېښوي ناغجی کتاب اوهو غیب علم تیرې دو په دې سورې شوې اوس پیمانه د غیب علم سورې کمزې وته پتانا کو سټکوري شیدا خزه پوي کوي و به خموزه چې په بوت روان یې شیخ مخ کې ده شیخ نه ورپسې ده کوزانه په سر ده
د کوزي په سخنک کې واخه ورکړي دي. شیخ صاحب چرته دا کور والا خپو کې بادو لګه پابو میا صاحب زیارت هم لیدلې تلیای ولا د مین روډ نه چې زیارت پورې ځه بازار هم لیدلې الکان په ناشتي الته موټر خرابو ما وی راشه دا زیارت وکا چې په ور خورالم کنه الکان په ناشتي جنکه استيري کی زیارت ته واخلا خوره واخلا خوره واخلا راشه کنه واخلا راشه کنه لکه دا دلې دا کوم بازار دی کوچی بازار مینا بازار کما کپڑا راوالم درته خوري وای ماوالا کپڑا ماوالا پوس پرے کرو ماوالا کپڑا دا زمون ملک دی د پاره دیخوا وګوره مولانا فضل الرحمن صاحب تویم د دې علاج الیکشن نه دی الیکشن کې بونته خردي کاتبه بدلی شي په بل روپ کې براش د جې کې نوم تبدیل شو دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرۍ گیټ اشرف روډ د فقیر خان سره خوله کې ناصر خان کیسټ هاوس کې ملاویږي. اوس محرم چراشي نو مونږ ستاسو په دې خیال کې اچولې دي چې محرم راشي وروره د شربتو کا او بار روباسو په ماشومانو تقسیم کا ځکه چې سنن تګي شهیدان شي. دا مونږ درته ویلي اول مونږ دا لالو اول ما مردار کوي مونږ درته دا په دماغ کې اچولې دي چې شربتو کا او بار روباسو ډولګي پیدا کا او چې سنن تګي شهیدان شي. دا د محرم په لسم ورځ باندې قبرونو تراشي چې به منګي در سره خدای د کولالانو اوریدلی په غوړه د کولالانو منګي ډیر خرج نوراشي په قبرونو وترور دا سکه دا زړې خزي زمونږ نه دي دا سکه وای بچیا سنن تګي شهیدان شي. نو ته د عقل سترګې وخوري دا عقل سترګې وخوري اسنان تګي په کربلا کې شهیدان شوي او ته او په سوريزو کې اچي تګي هغه شهیدان شوي دي او په خپل مړی اچي وته سر دې در پورې کانه در پورې نه خپې ده ته خدای بندګا د دې د مثال دی لکه زه جمعات کې ناستم د جمعې شپه ده او چا فاتحه راوړي او صاحب اوریدي دی پکې او چرګم دی او مړه په رنگ رنگ سيزونه دي کنه نو زه خرمه تراشي چې مولا صاحب وګم زور دم ها مور شو و څنګه مور شو په خپل دادان وړای منډه او ماته وی چې مور شو مرشد تګته او خجام دوبو ملا اوسکلو او درته ما چې تند دې ماته شو نو ماته به نه وای چې په خبر ګړون شو بتاو اوسکلې او आवाज کې چې تند ستا ماته شو دامون کړی مون اول مون د مولا پرنګ کې د پیر پرنګ کې د میا پرنګ کې مون دا ګن جوړ کړی ټول ګن مون کې ایو کیمو چې دا خزه به ولیدي او کور ته براغه نو خزه خو تاسو ګورئ کړه پاکستان خزو سال جوړ کړ هغه ورځ یو وزیر ماته وی مولانا صاحب وګوره کنه اوس ملک دا سره کې او دا ترقی وګوره ما ورته خبر اوره سره کې د پیرنګیانو وخت کې وی لعنت ته پاغه چای چې څوک په پاکستان کې بل ترقی مني سیوا د خزو د ترقای نه خزو ترقی کړي دا راشي مازیګر کې په صدر روډ باندې وګورئ
هر قسم ګډه او هر قسم غوا او میخه پکې ملاویږي. بروای موټر کې ناستي او خزه په دکاندارانو سره انګته اچي لګیایي. اره بلا پکې ملاوي. راشي صدر روډ باندې وګورئ، کوچی بازار کې وګورئ، کیسهخانه کې وګورئ، کلبونو کې وګورئ، راشي انټرکان کې وګورئ. نن دا وزیران چې چا په پوزه نه پاکوله او په کور کې اوبه چاله نه شو ورکولی، نن د هغه وزیرانو د لوڼو نکام په انټر کانټیننټل هوټل کې کیږي. دا چا کړي؟ دا مونږ کړي. مونږ کړي. نو حکیم به چې کور ته راغی او د ښځو حال به یې وکتل، ویل به مور لعنت په ښځو. امور به ویل بچیا بغیر زمانہ. ویل ګوره مور مه کوه. ویل بچیا څه کې زما په لمن منځ کی. ویل ښه. یو طالب ورته مصلحتي کړ چې زما د امور وتښتوه. طالب به کور ته تلو راتلو، مور ته ویل وی چې یاره ما سره نکاح نه تړي بوډۍ. هغې ویل زه خو زړی یم. ویل خیر دی زه زړه په نکاح کوم. ویل ښه ما وتښتوه. بوډۍ تلی هم نه شوه، په پچای کې کېنولې ده. حکیم ته یې وی چې مور مې دې راضي کړه. ویل ښه په پچای کې دې کېنولې، خو په پلانۍ لار راشه زه به درته مخې له راځم. لاندې پچای کې بوډۍ ناسته ده او په د پاسې مالوچ ایښي. چې حکیم وله راغی طالبه څه دي؟ وی جي مالوچ دي. ته کېده دا پچای؟ او بوډۍ پې د پاس نه زور کوي چې پچای کې نه دي بیړه دې غار چې پچای کې ایښوه، مالوچ یې تې لرې کړې، مور یې زیړې سترګې پکې نیولې وې. ویلې مور یې نالت په ښځو. هغې ویل بچي اول په ما، اول په ما. نو عزیزانو ټول مرداري مونږ جوړه کړې ده. اسلام د سود د زکات پیسو تقسیمولو ته نه وایي. اسلام عشر راټولولو ته نه وایي. اسلام دې ته وایي چې د غل نه لاس غوس کا، زناکار سنگسار کا او شرابي په درو ووهه. په دې خبره پوهېږئ؟ نن ستا ټول ملک غل دی. دکان محفوظ نه دی، کور محفوظ نه دی، زوی محفوظ نه دی، لور محفوظه نه ده، ښځه محفوظه نه ده. ټیک شو؟ ټول ملک غل دی. پاکستان قانون وګوره. قانون څه دی؟ پولیس سړی او ښځه زنا کې ونیوه، سم کړي، وړاندې شي، پرچه چاک شوه، اف آی آر چاک شو، مجسټریټ ته پیښ شو، څه چل شوی؟ جی دې زنا کړې دې سړي او دې ښځه. وای په زور کا پر ازاد. اجینه پر اټوب کې وای جی پر ازاد زور چل. د الک ته بوتلې وای نه جی دې ما بوتلې. بیا باس پیوشي د وکیلانو صاحب دا بیلیبل دی. بیلیبل یو نان بیلیبل دی، وای دا بیلیبل، نان بیلیبل او بیلیبل. دا قابل ضمانت ده. زئی دې لپاره قانون کې څه سزا نشته نو چې پر رضا څوک زنا وکړي. په پاکستان تعزیرات کې ماته د هغې سزا وښایي. هغه ورځ ښځې ما پسې شوې وې، اخبار کې م کتلي، ښځې را ما وې چې حیدر خانم صاحب په اخبار نه کیږي، والله کم پرېږدم، والله العظیم چې زما دا ژبه په خوله کې وي، زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو پورې مې د پاکستان ښځو ته سپینې بورکې ور په سر کړي نه. دا شرمېدلی قوم د شهیدانو د کربلا نوم په کومه خوله علي نوم ما 22 کاله په دې صدر کې تیر کړي دي. دلته امام هم تاسو ټولو ته پته ده. دا نوتیه زما کور کلی دی، دا جوخت اوسېږم. 40 کاله د پاکستان وشو چې هندوان تلي دي، هندوې او سیکڼۍ تلي دي او د هغې دا پرکټۍ پاتې دي. په 40 کاله کې زمونږ د ښځو سودا ختمه نه شوه. هره ورځ دا سودا لځي، شاپینګ کوي.
په دې دکانونو وګورئ ګرځي. زه کله کله صدر تراشم دلته دغه پسې راځم دا جامې چې وینځي په صرف دلته لږ ارزان دي، زمونږ بالا ماڼۍ کې کوفه ده اګران دي. صرف پسې راځم نو دوی را رواني داسې به کې پاره بل دکان کې پاره ټول ورځ به په دې دکانونو ګرځي او باو پختنه وکړي. اوس کچا ورته وي چې رانی تو کې پام بیا به څه چلی. مانا کوئٹہ کے چا تپوس دلی کی رانا چا تپوسو کو وے سال دے ستاسو پا ملک کے ما زمونگ ملک کے سال دے زمونگ ملک کے دال دے چے دورزے کار نکم سڑے ازگار شی مازیگر چے کور تلار شی نو می خپرانی زی سرولو لے بوزی وے میخا چوک دے مالدہ خزی میخی دی کنا اوے پیمان چې د دفترونو راشي او کورونو تراشي سنبه ورته تیاره جوړه کړې ناستئ بیا غلو بی دړدړای لو بی هغه ورځې ښځې ما پسې شوي مال ښځې وخت به راشي زه به تاسو ته د اسمان ستوري ښیم سپینې بورکې به در په سروم دلاخې به در اغوندم کوم چې نن نه 40 کاله مخکې د پېښور رواجو پرتوک د پاسه به دلاخا چولا چې زما د پرتوک کپړم پردې سړی ونه ګوري. غوږ کېده یو سړی او پردی ښځې سین نه پورې وتې نو د سره خپله ښځه م وه پردی ټولې په شا کړې سین نه یې پورې ایستې او د خپلې ته یې ویل چې ته په خپله راځه. نو غریبه لمده شوه چې په اوبو کې پرېوت. پردی ښځې چې د سین نه پورې وتې کورونو ته لاړې او دی راغی ما لمدې سره کېناست ښځې ورته ویل خدای دې غر کرالې اخر هغه لمدې پورې دې شپه شوه که زه دې په شا کړی وی نو لږه اوچه خو به ومه. عزیزانو دا مزاج د قوم داسې دی پرېږدم امنا قسم په خدای چې نه تاسو پرېږدم نه د ملک ښځې پرېږدم نه د ملک جنکه دا ملک دی. سیرت النبی جلسې کوئ تاسو وګورئ چې لږ په خېټه موړ شي ړومبی کار یې دی چې ښځه بربنډه کړي ړومبی کار یې دی ښځه له چادري ور په سر کړي دا ګوګشتو ور سره رواني چادرۍ کې روان کړي د پښتو ملک دی که څه وایي بس تا څه کار دی ړومبی کار یې دی. تاسو وګورئ د دې ملک ښځې اکی کوي کرکټ کوي کیمرې ور سره د کرکټ الکانو ته په کیمرو کې ګوري چې لږ نږدې ځان ته وګور. دا د پاکستان جنکۍ هلو اسلام را روان کوم طرف نه را روان مال زه پوهیم د پاکستان ښځې اسلام نه غواړي. دا عنبر سرای میخي چې دي دا په دې ملک اسلام راوسته نه غواړي ځکه چې دې خلکو کړې بربنډې کم شی چې بربنډه مختشي اب ستا پلارم پټ نه کي. دا تاسو کلو کې چې دا ښځو له سپینې بورکې دي صبر وکړئ لا په خېټه نه یې مړ شي. دا میډیم سکولونه او کالجونه کدا ستاسو زړې زړې ایرانه چادرو کې بار رو نه وته نو مان دا ګیره کلک. دا ټلویزیون او دا وی سی آرونه چې د شپې ورته تاسو په کور کې چلاوي لس اته کاله پس به دا نوجوان طبقه دا به پښتانه نه دا به ډمانی دا جنکای دې ته به بیا پښتنې نه وای دا به بیا ډولی وي ځکه چې تا په کور کې ورته کنجرخانه ایښې ده. پلار چې دوپړی غږی که بچی ورته ګډ شي نو بچی ملامت دي چې پلار یې دوپړی ماري نو بچی به ولې نه ګډېږي چې
چې تا په کور کې ورته ډمخانه یې خدا زما خزه او زما لونه شپورز د پردو سنداګانو تصویرونه ګوري د پردو سنداګانو ګډېده ګوري د پردو سنداګانو پهلوانیانی ګوري د پردو سنداګانو کرکټونه بالونه ګوري ما سره بلور تب بیا لور چرته شیخ لور کی یا ګرینګن لور ورکه ستا پلار به ورني اب هغه شیخ خو چې کوم سندای په ټي وي کې کتلې تاسو خیال څه دی اوس خو ته ما دوکا کې یاره استاد جی زوکو دا ماشومان دي پردو کورونو تطلبم ټي وي پسنه مال را شخپل ورته ورای تا خدای شرط کې مکه پکوړه ته ما دوکا کې ته ما دوکا کې پردي دغه ته تاسو خبره ده دیو جنا پارام کې نه اخرتونه نشتا نه جنتونه نشتا ولونه غوندي یو ورځ د ثوابای ما تراغه ما ته التا بجلی ګرمولای مالاو ول پارام کې نه چې ډېرې مو پارام کې نه شور دې جوړ کړو ټول ملک دې په سر راغسته جنت می ټوکړي ټوکړي کو او استمه وغورځولو مال جنت می ټوکړي نه کو او ول دوزخ کې می خصي خواله دي تب مخ کې او مونږ در پسې